السلام علیکم ایوریوان، څنګه تاسو ټول ښه خیرونه دي؟ نن زما ډیر ښکلی او ډیر نیازبین بیډ مات شوی دی. ډیره زیاته خفه یم پې. نو بیډ مې څنګه مات شوی دی دا به راته په اخره کې وایم. نو دا د مازدیګر ټایم و، ما چې دا کوڅه صفا کړم سخه شوې ده. دې کې چې 2-3 ورځې بعد برش ونه وهې څه مسخای. دروازه چې مې څنګه کولاو کړه نو دې منځ کې سم ګنې نښتې وه، مې دا را صفا کړو. چې بهر ووتم نو دا پیشو راته میو میو کوو. دته مې یوه کلیجي ور واچوله، مې زه تو دا دې ځای کې وخورم، بیا به په یو ځای وینځم. پړوی مې وینځلې، بیا رالم ماښام دپاره مې تیاری کوو. هسبینډ مې ویل ماله ټنډې پخې کړه، هغه هم بغیر تیلونه. نو دلته مې ټنډې سپینې کړې، ومینځلې، بیا مې کټ کړې او پیاز ټماټر مې پکې هم کټ کړل. بس کم لوښي چې پخوم هغې ته مې هر څه یو ځای ور واچول. نو دا سمپل مسالې پکې ور واچو، ولړو راولړو به یې، سر به پکې کېږدو او په نري اور به یې داسې 10 منټو دپاره پخې کړو. په نري اور چې تاسو دا پخوئ نو دې کې به خپله دا سټیم راشي، مطلب اوبو ته پکې ضرورت نه. دغه ټماټر والا اوبو کې به دا پخپله پخې شي، او که د اوبو ضرورت پکې نو تاسو ورته لږې اچولی هم شئ. نو بس 10 منټه بعد دا تیارې شوې بغیر تیلو نه ټنډې. دا مې هسبینډ دپاره جوړې کړې. نو له پاسه مې ورته لږ شان زیتون تیل ور واچول. روټۍ چې وخوړل نو زوقه مې راوړي وو، بیا یې پسې دا 1-2 وخوړل. دا خو ما چېرته کله نه وخوړلې، ما هم په اول ځل وخوړل، څه خاص مې خوښ نه شو. نو د هسبینډ خو مې د روټۍ کار وشو او موږ لا نه وخوړلې. دلته مې د ماشوم دپاره چکن پیس اډر کړی و او ورسره لږ شان فرایز مو اډر کړی او یو ورسره کولډ ډرینک هم و. نو ماشوم دا وخوړله او موږ بیا لاړو ځان هم شاورمې راوړی. نو د چکن دا پیس ډېر غټ و، ماشوم څه وخوړو څه یې پرېښودو، خو بیا موږ لاړو شاورمو له. دلته موږ ته نږدې هوټل دی شاورمو والا، نو هغې ته لاړلو. پیاده لاړو، مطلب دونه لرې نه دی، داسې 15 منټو لاره ده پیاده. شاورمې مو راوړې او ورسره هم د خواته دا نیمبو دی، دې نه مې یو 4 نیمبوان راوشو کول، دا پکې غټ شوي. نو بس راغلو، دا ګورئ توره تیاره ده، مطلب ماسخوتن ناوخته دی. شاورمې مو خوړلې. نو دې هر څه نه چې وزګار شو، چې بره لاړم سملاسو ته، چې مې وکته ماشوم په دې بیډ کې ترپکې والی، نو بیډ یې مات کو. نو چې څومره ټایم زموږ دلته عمان کې وشو، همدومره ټایم د دې بیډ وشو. دا ډېر زیات ښکلی غټ و او ډېر زیات کمفرټیبل و او زما ډېر زیات خوښ و. نو دا وګورئ په کم 12 بجې دي او موږ ته دا حادثه وشوه. نو بس بیډ مو لرې کو، لاندې چې کم ګنو اول مې هغه صفا کو، بیا مې پکې پوچه وواله. دا به بیا هم نه مات شوی، خو دا موږ 2-3 پیرې شفټینګ وکړو، هغې کې لږ شانته کې کمزوری شوی و، بس بانه یې غوښته. نو دا بیډ مو لرې کو او بله کمره کې چې کم بیډ پروت و داسې فالتو پروت و، دا مو راوړو. نو هغه کم چې مات شو هغې سره څه جوګاړ وکړو، هغه هم په هغې ځای کې ایښودو، کم نه چې دا نوی راوړو. او دا خو زموږ یوه سیوایي کمره ده، دې کې موږ چې کپړې وینځو بس هغه ورته ورولو، خاص کر دی بیډ ته، مطلب دا زموږ الماری ده چې کمې کپړې موږ وینځو هغه دې ته ور واچو. نو بس ټولې کپړې مې دې کې کېښودې. دا بیا په سبا سهار دې ټولو کپړو ته ولګېدم او دا مې استري کولې. مې نن به زه دا بیډ خالي کوم. زه روزانه مشین لګوم، مطلب ګرمي ډېره زیاته ده، د یوې ورځې نه سیوا څوک کپړې نشي برداشت کولی. نو بس دا راته جمع شوي وې، ما ویل زه به دا نن بیډ خالي کوم. استري کولو واله مې ټولې استري کړې او انغاړولو واله مې ټولې وینغښتې. استرۍ ته په ولاړه ستړی شوم، نو مې چې دا ټیبل ځان ته وړوکی کړم او کېنم ورته په دې بیډ کې. نو د استرۍ والا ټیبل کې یو هوک و، څنګه چې هغې له ما لاس ویوړو هغه زما دې ګوته کې ورالو، ګوته یې راله کټ کړه. نو دا را سره پکې بیا حادثه وشوله، ګوته مې خوږ شوه. نو دې ته داسې یو 10 منټه ناسته وم، کلکه مې نیولې وه. لور مې راله بینډیج راوړه او په دې وتړم. مې لرې کوه کپړه راکړه چې کلکه کلکه یې وتړم چې دای نه یې ودرېږي. نو ګوته مې کلکه وتړل په کپړه باندې او بیا واپس راغلم استرۍ طرف ته. مې که هر څه خو دا بیډ به زه نن تشوم، نور کارونه به مره نه کوم، اول به دا کار ختم کړم بیا به نور کارونه کوم. نو دلته مې ټولې کپړې استري کړې، کمې چې انغاړلو واله وې هغه مې وینغښتې او استري کولو واله مې ټولې استري کړې. او دا ګوته چې مې دا 3 ورځې سمه خوږېده، لمدولې مې نه شوله، بیا مې دې پټۍ تاو کړې وه. اولنۍ ورځ کې خو بس ګرمه وه، ډېره پرې نه پوهېدم، خو دا 2-3 ورځې سمه خوږېده. په ټولو کارونو کې ما ته دا استري ډېره زیاته ګران کار ښکاري. په ما سمه بدې شي دا استري، خو بس مجبوري ده چې نه یې کوو، خو نه کېږي، مطلب کول یې ضروري دي. نو دلته مې دا ټولې کپړې استري کړې، کومې چې استري کولو واله وې او هینګ مې کړې. نن د ماشوم د کراټو ورځ وه، نو د هغه ډریس مې هم پریس کو، هینګ مې کو، او دا ټولې د ماشوم کپړې دي. سمې داسې پرېښودې ځکه چې ډېره زیاته ستړې شوې وم، مې هغه به بیا بله ورځ استري کړم. او فاینلي بیډ مې د کپړو نه خالي کو. نو د زړو کپړو نه خو مې دا خالي کو، مشین مې لګولې دی او کمې چې په ګریل پرتې وي وینځلې شوي، بس به هغه کپړې راواخلم هغه به ورته ور واچوم. او مشین مې لګولې دی، هغې چې کمې کپړې تاویږي هغه به په هغه ځای ور واچوم، کمې نه مې چې دا وچې را لرې کړې. چې کله د اغوستو ټایم شي نو خلک وایي کمې کپړې واچو، زما خو سمې کپړې نشته. خو چې کله انځلي یا استري کولي نو بیا دومره کپړې راوځي چې سړی حیران شي چې دا دومره کپړې د کوم څه نه راغلې. نو والله دا کپړو دا کار ډېر زیات ګران دی، که هغه استري کول دي
او یا اسین غختل دی ډیر ګران کار دی. زمون کمرې بره دی کچن مو لاندې دی، نو زه دې ته یو ورځ وقف کما ویم نن به زه دا بیډ خالی کوم، استری والا استری کما او غختو والا وینغاړم. نو تاسو د کپړو سره څه کوئ دا ماته په کمنټ کې لازمي ووایئ. دا و زموږ نننی ویلاګ. کوم خوښ شوي په دې خبره زما چینل هم لایک کړئ، هم سبسکرایب کړئ او هم خپل خپلوان سره شیر کړئ چې هغوی ترې نه هم خوندونه واخلي.